چې څنګه شروع شي نو یو کس وایي یاره دا خپې به زه اوسم سبا وکړمه دا خپې به زه اوسم ما مور مې ټیک غونده کې نه ده خپو تکلیف دی ورته خپې به زه اوسم نو ملګري وایي هلکه ستا د غوښه ده نو دوه درې کسان وایي یو دسي او غوښه مو ده نو که د عیسی صاحب نه تپوس وکړي چې تا تیر یو کال کې مور له چېرته د چرګانو خپې راوړي د غوا او د غویي خو پرېږده چې زما د مور خپې کمزوري دي تکلیف یې ورته په ناسته ولا یاره مونځ او دس کې ورته لږ تکلیف وي دا خپې به زه یوسم مور له او د حاجي له به خپې زه یوسم نو په 364 روزو کې مونږه مور پلار بوډۍ بابا او ابۍ له مونږ چېرته خپې نه راوړې د سارو خو پرېږده د چرګوټو هغه مو وله نه راوړې او په دې ورځ صاحب بس غر سپي دې لاړ شي په هوا شي چې لږ سا پس ګورې بیا د بیخپو څاروي پروت دي خپې نه یو کس چپه کړي بیا لږ ساعت تېر نه یاره دا اینه کور کې مریض دی او داسې لږ شانې ډاکټر ته وایي چې اینه لږه خوره نو دا اینه به زه یوسم بل اینه چپه کړي لږ ساعت تېر نه چې مازغه راښکاري شي بلکې مازغه په کاسه کې اغوستې منډې کړي دا به زه یوسم هلکه ستا د خوښه ده یو یوسمه بیا غلی غونده کې پکې په خپله مو یو دیسي به دا نور مو سره اواز وکړي د شرم نه زه یو دیسي نو محترم دا یو خبره یاد ساتئ ګورئ دا چې د اجازت نه و دړه یو خو د خولي اجازت دی دا ګورئ قابل قبول نه دی ګورئ دا خبره یاد ساتئ د خولي اجازت نه دی قبول د خولي اجازت نه دی قبول تر ځکه په دې شیز کې معامله اصل کې د زړه ده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين خالص د الله لپاره عمل دی او د دې پته د زړه نه لګي په خوله باندې پته نه لګي نو د زړه نه اوس څه پته لګي ستا 15 کسان خو مني او دا یو کس د سره دړنه نه راضي نه دی د شرم نه وي چې یو دا 15 پکې وي چې یو دیسي نو زه هم پکې ویم چې زه یو دیسي قطعا نه دي پکار د غونډو قرباني خرابوي د غونډو قرباني خراب کړه البته علماء کرام وایي که یو سړی خپل ځان لګوي ځان له که تاسو خیال یې لږ ساعت چې تیر شي نو اینه چې رالري اکثر که چا چپه نه کړه نو داسې یو کس یو څیزه زه تکې کړم او رابې وړم وبې خورو نو هغه یو څیز لا تقسیم مو نه دی شوی په دې کې د بلا شي کسان وي څه د څوک به یا اینه خوري یا به نه خوري یا به څوک لږ وخوري څوک به ډېر وخوري ټول د خو پورې یو شان میلاو نه شوه او دا خبره یاد ساتئ چې په عیسه کې کمی زیاتی دا سود دی چاته عیسه کې کمی زیاتی راغی علماء کرام وایي چې انتهایی کوشش پکې په تله باندې ویتلی او په یو شان دی ویتلی مونږ اکثر داسې یو پوټې دی خولو دو دی خولو یو دی خوا داسې پړې دا وکړو وایو ځه داسې ورته اندازه وکړو دې نه دو پوټې دی خوا راواړوه وازه صحیح شو بیا وایي ځه لکه دا چا او دا چا تاسو پوهېږئ که نه په دغه باندې هسې په د سترګو په نظر باندې شی ناپ کول دا بالکل نه دي پکار که چا د کمی زیاتې راغی د داسې وکړه د پکې لکه د چا سیوا راغی د سود معامله وکړه د سود غونده کې ګناه یې وکړه دې وجې نه مونږ د الله د رضا لپاره عمل کوو چې مونږ تاسو انتهایی کوشش په دې خبره کې وکړو چې تقسیم کوو د تول نه بغیر یې ونه کړو